د پی ټی آی والا نه حکومت په زور واغستی شو، نو دا د پی ټی آی والا سره ظلم دی، د پی ټی آی والا سره زیاتی دی. په کار ده چې اوس د پی ټی آی والا ته حکومت حواله کی او ورې کی ولا، ځکه پی ټی آی والا په ټول پاکستان کې الیکشن ګټلی دی او الیکشن چې ګټلی دی نو حق کیږي چې حکومت وکي، نو اوس یې پرېږدو چې حکومت وکي. زما په خبره به هغه سړی پوهیږي چې زما ویډیو مکمل وګوري، چې زما ویډیو مکمل نه یې کتلی هغه سړي ته د تبصرې ضرورت نشته دی چې هغه زما په ویډیو تبصره وکړي، زما په ویډیو کمنټ وکړي او ما ته ووایي چې دا تا د پی ټی آی په حق کې کړي یا تا د جی یو آی په حق کې کړي. نو زما په خبره به هغه سړی پوهیږي چې څوک زما ویډیو کمپلیټ وګوري، نو زما ویډیو مکمل وګورئ بیا به تاسو پوه شئ. زه دا وایم چې پی ټی آی والا سره ظلم دی، پی ټی آی والا سره زیاتی دی چې د دې نه په زوره د حکومت واغستی شي. په کار ده چې ورکړی شي اوس دا حکومت دی پی ټی آی ته، ځکه دوتیهای اکثریت چې ورته وایي چې یاره اکثریت باری اکثریت سره په ټول پاکستان کې الیکشن ګټلی دی او دا صاف او شفاف الیکشن شوی دی او قوم او ملت ورکړی دی، دغه ووټ د عمران له ورکړی دی او غواړي دا قوم او ملت چې په مونږ عمران خان راشي نو وردي کې اوس دا حکومت د عمران خان له ورکړي، ځکه غواړي دا قوم او ملت یې غواړي چې غواړي، نو په کار ده چې ورکړی شي دا حکومت عمران خان له، عمران خان دی راشي او خپل حکومت دی کوي. خو زه دا خبره کومه چې د دې قوم او د ملت د عمران خان سره ولې دا دومره محبت پیدا شوی دی، ولې په زړه کې دومره دا مینه ده چې هر سړی را لګېدلی دی او تلی دی عمران خان ته ووټ والی دی. که د کم ماشوم ووټ نشته هغه تلی دی، خپله مور یې د لاس نه نیولې ده، خپله مور یې د لاس نه نیولې، خپله خور یې د لاس نه نیولې چې راشه مور او خور یې ورکه دی پی ټی آی له پی ټی آی له ووټ ورکه چې پی ټی آی کامیاب شي. نو ټول خلک تللی دي او دا یې نه دي کتلي چې زمونږ د کلي نه کم کانډیډیټ ولاړ دی، زمونږ د کلي نه څوک ولاړ دی، زمونږ د کلي نه غل ولاړ دی، ډاکو ولاړ دی، چرسي ولاړ دی، بنګي ولاړ دی، دې ته یې نه دي کتلي. خو بس اوټه عمران خان له ورکړی دی، اوټه عمران خان ته راچیلی دی. دا دومره محبت او دا دومره عقیدت دا ولې د عمران خان سره د خلکو پیدا شو؟ دا یو عالمي سازش دی، مسلمانانو په دې ځان پوهه کوي. دا عمران خان یې ولې جیل ته کو، څه دپاره جیل ته کو، عمران خان جیل کې ولې پروت دی؟ دا ګوره د عمران خان سره قسمه قسم ظلم شروع کو، کله پې د ګړۍ کیس دی، کله پې یو کیس دی، کله پې بل کیس دی، کله په څه کیس کې، کله د نکاح په کیس کې راګیری. او دا څه قوم او ملت وایي چې د عمران خان سره ظلم کیږي په جیل کې، د عمران خان سره زیاتی کیږي په جیل کې. نو په دې باندې د خلکو زړونه خفه دي، په دې باندې د خلکو زړونو درد کلی دی چې یاره دا د عمران خان سره زیاتی کیږي، ظلم کیږي. واورئ چې ګوره د دې عمران خان نه دله هیرو جوړی، سوپر هیرو دلته جوړی او دا به بیا د ټول پاکستان د عوامو په زړونو راج کوي، د عام او د خاصو خلکو په زړونو به بیا راج کوي. که دا هم دغسې په جیل کې پروتي نو یاد وساتئ چې داسې وخت را روان دی چې دا عمران خان به په ټول پاکستان د هر خاص او عام په زړه به راج کوي. ګوره دا خبره یاد وساتئ، ځکه چې دغلته پروت دی، دا د دې لپاره پروت دی چې د دې پاکستان د قوم او د ملت د دې خلکو په زړونو کې د عمران خان محبت پیدا شي، د عمران خان څخه مینه پیدا شي او د عمران خان په زړه کې یو عظمت د خلکو پیدا شي. نو دا اوس په جیل کې پروتو او پوره پاکستان کې الیکشن وګټو، نو ولې وګټو؟ دا سره د خلکو هغه عقیدت پیدا شوی دی، د خلکو هغه مینه ورسره پیدا شوې ده چې یاره د دې سړي سره ظلم کیږي، د دې سړي سره زیاتی کیږي، نو په دغه بنا باندې دا خلک راولګېدو عمران خان له ووټ ورکو. نو زما خپله رایه دا ده چې دا سړی دا د جیل نه بار کړی شي، دا د جیل کې نه دی، ځکه که دا جیل کې پروتي نو یو داسې وخت را روان دی چې دا عمران خان څه وایي دا قوم به یې کوي، چې دا عمران خان څه وایي قوم به یې کوي بیا، ځکه د دې قوم دا زړونه بیا دا اخیستي ښه، دا د دې قوم دا زړونه نه دي، دا بیا د دې په غریب کې د دې قوم دا اواز او د دې قوم په یو طرف په بل طرف اړیل دا بیا د عمران خان په لاس کې ورخه چې دا قوم ته څه وایي بیا هغه کوي، چې دا قوم ته څه وایي قوم به بیا هغه کوي. نو لہذا دا په جیل کې دا یو سازش دی چې پروت دی. ښه په دې خبره خپل سر خلاص کوي چې دا یو سازش دی او دا په جیل کې پروت دی او د سره قسمه قسم کله د یو کیس نه راخلاصیږي بل پې ورته پي، د یو کیس نه راخلاصیږي بل پې ورته پي، د دې لپاره چې د قوم د دې ملت د دې خلکو د عمران خان سره محبت پیدا شي. نو صاف شفاف الیکشن شوی دی
ورکوي اوس پی ټی آی له حکومت قوم او ملت فیصله کړې ده چې یاره په موږ د عمران خان راشي بس را دي شي ورکوي حکومت زموږ پکې هېڅ کار نشته دی